Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Today our topic of discussion is levels in protein organization. موږ دا کوشش کوو چې یاره موږ دا ایکسپلین کوو چې د پروټین فولډینګ څنګه کیږي، دا به کم لیول نه دا پاس کیږي. دا خو تاسو دا الریډي کلیر پته ده چې دا پروټین څه دي، دا پولی پیپټایډ دي او دا ایکچولی دا د امینو اسید نه جوړ دي. اوس دا امینو اسید د تعداد به څومره وي، د نمبر به څه وي، د سیکوینس به څنګه، دا به څنګه فولډینګ کوي. نو دا خو الریډي زموږ په ډي ان ایس کې دا خبرې موجود دي چې دی به آرکیټیکچر، دی به سټرکچر څنګه جوړوي. نو دا خو د هر پروټین خپل یو سپیشل جاب دی، سپیشل فنکشن دی، سپیشل سټرکچر دی. دغه سټرکچر دغه جاب مطابق الله تعالی پای کې د امینو اسید دغه سیکوینس هغه ارینج کړی دی. او که دغه سیکوینس معمولی پای کې ایر راشي نو بیا به هغه پروټین نارمل فنکشن نه کوي بلکې هغه به بیا اب نارمل وي. نو دا الریډي دا خبرې ټولې په سیکوینس کې ډیټرمنډ دي او دا زموږ په ډي ان اے آر ان ایس کې دا سیکوینسز موجود دي. دغه مطابق چې کوم دی نو بیا څه کېږي، ډي کوډینګ کېږي او د ډي کوډینګ په نتیجه کې بیا پروټین جوړیږي. نو دا خو ظاهره خبره ده چې په ارګنیزم په باډي کې ډیفرنٹ سیل دي، ډیفرنٹ آرګن دي، د هر یو آرګن د هر یو سیل هغه ضرورت ته بل نه ډیفرنٹ دی، فنکشن ډیفرنٹ دي. نو الله تعالی پای کې ډیفرنٹ پروټین پیدا کړي دي. او دا پروټین چې کله ارګنایزیشن کې دا په 4 لیول کې کوي، پرایمری لیول، سیکنډري لیول، ټرشري لیول اینڈ کوارټرنري لیول. په هر یو لیول کې د سپیشل سټرکچر دی، سپیشل ارینجمنٹ دی. هغه سټرکچر هغه ارینجمنٹ دغه پروټین ته سپیشل سټیبلیټي کنفرمیشن پرووایډ کوي، پای کې سپیشل بانډ فارمیشن کیږي. اوس دا موږ بریفلی ډسکس کوو چې هغه کم 4 لیول دی، پای کې څه کیږي، دا موږ بریفلی ټچ ورکوو. حالانکه دا یو ډېر په ډیټیل سره ټاپک دی، خو ستاسو د کورس مطابق دا موږ سمپلی ډسکس کوو. Levels of protein organization. Protein are highly complex biomolecule. They undergoes 4 level of organization. The first one is primary level, secondary level, tertiary level and quaternary level. These are the 4 level of protein organization. نو تاسو سمپلی دا یاد کړئ چې د پروټین ارګنایزیشن په څو لیول کې کیږي، ارینجمنٹ په څو لیول کې، 4 لیول کې، پرایمری، سیکنډري، ټرشري اینڈ کوارټرنري. اوس په دې پرایمری لیول کې څه کیږي، as the name indicate, primary mean basic، بنیادی لیول دی. په دې کې 2 خبرې کیږي. the number and sequence of amino acid is determined on a polypeptide. یعنی دا هغه لیول دی چې په یو پروټین کې به د امینو اسید تعداد به څومره او دغه سیکوینس به څه وي، دغه ترتیب به څه وي. نو دا یې ته موږ وایو پرایمري لیول. Primary level number and sequence of amino acid is determined primary level. For example, insulin is a protein which has a 51 amino acid. It has 2 polypeptide chain. One chain has 30 amino acid and the second chain has 21 amino acid. These chains are connected by disulfide bridge. دا ډایسلفاید برج په مدد سره د یو بل سره انټر کنیکټډ دي. اوس که دا نمبر د 51 په ځای 52 راځي، 50 راځي، 48 راځي، نو دا د پروټین او فنکشن او شیپ په سره هم چینج کیږي. دغه شانتي په هیموګلوبین کې 574 امینو اسید دي، نو دا په پراپر سیکوینس کې دي. اوس که دا سیکوینس چینج کیږي نو دا پروټین فنکشن به سره هم چینج کیږي. Secondary level, it is also called helix formation. It is also called local folding. د دې نوم نه په خپله پته لګي، یعنی دا هغه لیول دی چې په دې کې د پروټین څه کیږي، فولډینګ کیږي. داسې فولډینګ کیږي چې کله هغه فولډینګ کیږي نو په دې کې د پروټین ته ایکسټرا سټیبلیټي پرووایډ کیږي. نو دا ته بیا موږ څه وایو، هیلکس فارمیشن، ځکه چې دا یو کوایل سټرکچر دی. اوس دا هیلکس په 2 طریقو سره دی. یو زموږ سره دی الفا هیلکس او بل زموږ سره بیټا هیلکس. اوس په الفا هیلکس او په بیټا هیلکس کې څه ډیفرنسز دي دا به ان شاء الله موږ ډسکس کوو. خو په الفا هیلکس کې انټرا مالیکولر هایدروجن بانډ فارمیشن کیږي، دا رائټ هینډډ دی. او بیټا as the name indicate په دې کې چې کوم بیټا کاربن دی هغه پکې انوالو دي او په دې کې زیاتر انټر مالیکولر هایدروجن بانډ پکې انوالو دي.
It involves folding of chain which is mainly of hydrogen bonds. Hydrogen bond the based on nature of hydrogen bond was the hydrogen bond पदी हेलिक्स की स नेचर दी पर कम तरीक़ा सर दा बॉन्ड जोड़ शवी दी अगर दो तरीक़े या खुबा इंट्रा मालिकुलर वी या बा इंटर मालिकुलर वी एज द नेम इंडिकेट इंट्रा मालिकुलर जगह विद इन मालिक्यूल मौजूद वी और इंटर मालिक्यूलर जगह बिटवीन मालिक्यूल अगर मौजूद वी Pauling and Crowley, the name of scientist in 1951, identified two regular types of secondary structure and protein. The first one is alpha helix and the second one is beta pleated sheet. यानी पर 1951 की Pauling और Crowley the scientist थी the hydrogen bond the nature पर बेस तरह पर the secondary structure के बिया दो किस्म structure identified क्रम यह सर the alpha helix और सर beta plated sheet न पर कि alpha helix जैसे कि polypeptide chain with right handed helical structure जो पर कि जो कम structure दिन अगबा सी अगबा right handed भी helical structure 2 alpha carbon 2 nitrogen. फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ा केरेटीन केरेटीन यो प्रोटीन दे ज़्यादा पर स्किन के मौजूद दे हेयर के मौजूद थी तो परे कि अल्फ़ा जो कम हेलिक्स के मौजूद दे बीटा प्लेटेड शीट इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम इंटर मालिकुलर बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन चिदा एक्चुअली दा अगर इंटर मालिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन दी और दाजम सरा सेकेंडरी लेवल की दा की गई कि दम सरा बीटा केरेटीन स्ट्रक्चर पर की हमशता Third is the tertiary structure, the tertiary level. Point to be noted. When a single polypeptide chain agar bend shi agar fold shi. Because sir a single polypeptide de agar bend shi or be a fold shi or your highly complex structure munglara kinaitum so a tertiary structure. When a single polypeptide bend and fold and make a complex structure is called tertiary level. It maintained by three types of bond. No, that was zaira khabar da. Chikale da tertiary structure tazino da ta stability da structure ba nor hum mazbuti gi nor ba hum specialize ki gi no padi ke three qism bonds aga involve the ionic bond, hydrogen bond, disulfide bridge. Da driwan bond no padi ke involve the example siri enzyme. Enzyme no sar globular protein di padi ke tertiary structure मौजूद di. Quaternary level, quaternary celorum level तो ही when two or more दल तमगा point लिखले रे अलता खबरा वाला single polypeptide पर एक हमने लिखले चे two द्वा या तो दो न सेवा polypeptide चाका bend शी और fold शी और यो highly complex structure हमने लड़ा की दाये तभी हमने सोए quaternary structure the best example दे hemoglobin के दमु सरा 4 chain दी दो पकी alpha chain दी और दो पकी beta chain दी our total paki 574 amino acid it is all about the level of protein organization in a protein. So it is enough for today.